پرون زمونږ په باجوړ کې 2 دماکې وشوې. تاسو راشئ باجوړ ته، په هر دویم کور کې یتیمانان دي، کونډې دي، بورې ښځې دي چې د بچو نه محرومې دي، هغه پلاران دي چې بچي نشته، جړاګانې دي او پریادونه دي او ماتم دی. په هر کور کې کربلا ده، خلک فلسطین یادوي. خو که تاسو د باجوړ حالات ولیدل، دا د فلسطین او د کشمیر نه سوا دي. عالم دله وژني، قاري دله وژني، مشر دله وژني، صحافي دله وژني. په داسې د یونو په ګرداب کې موږ هلته کې وخت تېرو. نن تاسو وګورئ د سوشل میډیا د ټولو نه غټ خبر دا دی چې کورما ضلع پاړه چنار کې د جومات یو عالم د هغه نه سر پرېکه. د انسان سر دی، د غوی سر نه دی، د ګړې سر نه دی، هغه سر او د عالم سر دی چې ټول عمر دغه سر الله ته په سجده ایښی، ظالمه تا ترې پرېکړ. او بیا د نمایش لپاره بره ایښی دی چې دا وګورئ ملک د چا دی؟ د مسلمانانو. فوج څوک دی؟ مسلمانان. وزیر اعظم څوک دی؟ مسلمان. ارمی چیف څوک دی؟ مسلمان. او دا بے شرم او بے غیرته دا ګوري او د مسلمانانو قتل عام روان دی. او بله ورځ ماشومان زنانه تقریبا 200 پورې چې کوم دی په پاړه چنار کې ووجلی شو. نو زما وروڼو دغه حالات دي. زه خو دا ویم چې که دا په بل ملک کې داسې حالات وی، اوس به هغه حکومتونو استعفاګانې ورکړې وی. خو دی په شرم باندې نه دی استعفا نه ورکوي. ریاست موجود دی او په دې ملک کې داسې ظلم روان دی. نو په دغې حوالې سره اسلام زمونږ ضرورت دی، دین زمونږ ضرورت دی، شریعت زمونږ ضرورت دی. او مدرسه په دغه حواله سره زمونږ تقویت کوي، زمونږ مټې مضبوطوي او د اسلام په حواله سره مونږ ته راهنمایي راکوي. مونږ او تاسو ټول مسلمانان او د دې تخبې مسلمانان به د اسلام سره ودرېږو که نه به ودرېږو. زه به تاسو څه خبره وکړم چې نن د نوجوان خلاف په عالمي سطح باندې سازش روان دی. دنیا په دې خبره باندې ریسرچ کړی دی چې دې وخت کې د دنیا زیاته آبادي په نوجوانانو مشتمل ده او دماغي اعصابي اعضائي قوت چې دی هغه د نوجوان سره دی. اوس هره طبقه دا وایي چې نوجوان زه قبضه کم. زمونږ د امت مسلمه نوجوان دا اغیارو ټارګټ کا چې دا به من قبضه کو او دا به من د اسلام خلاف ودرو. څوک یې ملحدین کړه، څوک یې د خدای نه منکر کړه، څوک یې د قیامت نه منکر کړه، څوک یې د ختم نبوت نه منکر کړه، څوک یې ګستاخان رسول جوړ کړه، څوک یې د شریعت د یو اساسي عقیدې نه منکر کړه او څوک یې د بل عقیدې نه منکر کړه. دا یو سازش رونو روان دی په دنیا کې. ستا د پاکستان دی وخت کې 60% آبادی په نوجوانانو مشتمل ده او تاریخ که وګورې د مخکې نه همیش دپاره نوجوانان د اسلام او د مذهب سره پاتې شوي دي. پیغمبر چې کله هم قوم ته دعوت ورکړی دی د پیغمبر اکثر مرسته نوجوانانو کړې ده. خو نن دا سازش روان دی. موږ دغه قازقستان ته یو ځل تللي د سینټ په وخت کې یو جرګه وه، څلوېښتو ملکونو خلک پکې راغلی و. نو هغه حال ته چې به وردن نه شوې قسم بالله که تا به فرق کولی شي چې دا پاکستانی دی او دا فرانسې دی. ځکه یو شان بوتلې ناستې وې، کوټ او پتلونه، سرتور سر، ګیر او برید دواړه خرولي. نو فرق پکې څنګه کې؟ پکار خدا ده چې د مسلمان په دې بدن باندې د اسلام نه ښیي چې موږ یې د پیرنګي نه جدا کو، موږ یې د یهودي نه جدا کو، موږ یې د سیک او د هندو نه جدا کو. نو زما د مسلمان په تمام بدن کې د نوک نه تر سره پورې داسې نښه نه وه چې ما فرق شي کولی چې دا مسلمان دی او دا هندو دی، دا مسلمان دی او دا پیرنګی دی، دا مسلمان دی او دا سیک دی. ځکه چې هلته بین الاقوامي پروګرام و کوټ پتلون به اغوندې. نو هغه پروګرام ته زه د دې پټکي سره روان وم.
نو زمونږ سره د بلوچستان یو ملګری و هغه ماته وی چې دا کمیس او پرتو خو تاسو د دې په ځای کوټ او پتلون نه اغوندئ مولیان خو دا شی نه کوئ دا پټکې خو لرې که ځکه د خلکو باندې به ډېر بد اثر وکړي چې دا څه بلی رب سره دننه کړله پټکو والا نه خو د مغربي دنیا ډېره یاریږي او بیا چې اوسه ګیرم وي ما ورته وی چې سوال نه پیدا کیږي یو خو پټکې زمونږ سنت دی او بل موږ دا قبایل یو تاسو ته پته شته موږ دا باجوړ وزیرستان دا خلک قبایل یو نو موږ دا خپل تهذیبونه زر نه بدلو تاسو دا ضلعو والے بدلوئ مردان پیښور چارسده دا ډېر زر دا تهذیب بدلوئ موږ یې نه بدلو نو زموږ د دې قبایلو دا رواج هم پټکې دی نو ما پټکې خو د پیغمبر سنت هم دی او د قبایلو رواج هم دی نو زه نه لرې کوم که په پروګرام کې چا پرېښودم ټیک ده که نه واپس به شم د پاکستان نمایندګي اسیم پوره وه یو 4 ممبران پکې نور هم وو اگر چې ما ته چا څه ونه وی زه همدغسې پرېښودم او هلته چې لاړم دغه پټکي نه ډېر خلک متاثر هم شو خو به هر کې دنیا لګې ده زمونږ سره چې کم مدني تهذیب پاتې دی د پټکي په شکل د حیا په شکل د پردې په شکل د انسان ولی او د عزیز ولی او د پښتون ولی په شکل دا تهذیب زمونږ نه ختمی او د دې تهذیب امین او محافظه اداره دا مدرسه ده قسم دی که مدرسه نه وی نن به د یوې زنانه په سر باندې لوپټه نه وی ځکه چې موږ هغه زنانه مو کتلې کومې چې نور ادارو ته لاړې او بیرته واپس رالې په سر یې لوپټه نشته خو د ما مدرسې ته چې کومه پیغله راځي هغه به په پرده کې هغې ته به برقه په سر هغه به د سنت او د شرعي لباس هغه پابند دی نو دا زمون سره چې کم تهذیب دی دا مدرسه ساتي نو اوس په دې باندې تاسو خبره وکئ فیصله وکئ چې مدرسې زما د دین نقشه محفوظه کړه او زما تهذیبي نقشه محفوظه کړې ده دا مدرسه ضروري ده که نه ده